اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې. الله هم په خپل حفظ او امان کې لرم. زه یم محمد عمران نیک او تاسو زما یوټیوب چینل ام عمران نیک آفیشل ګورئ. نن د ډېرې افسوسناکې خبرې سره او د ډېر وخت نه یو معامله روانه ده چې زمونږ ملک پسې زمونږ قومي ادارو پسې او د هغې سره سره پولیس پسې ډېر زیات د کانزلو او د هغه یو رواج روان شوی دی د ویډیو جوړولو. د دې حوالې سره ډېرې زیاتې ګرفتاریانې مو شولې، د پولیس فورس پکې ډېر غټ ایکشنز هم واخیستل. حالیا 2 ورځې مخکې چې څنګه فیسبوک ما فالو کړلو ومې کتل نو 15 ځوانان چې د ناشتې باندې ناست دي او که تاسو وګورئ نو زمونږ د پښتنو رواج دا دی چې څوک په روټۍ باندې ناست وي نو هغې دنیاوي یا نورې داسې خبرې هم نه کوي او دوی ډایرکټ کانزل شروع کړي دي پرایم منسټر عمران خان صاحب پسې، نورو داسې سرکاري خلکو پسې، پاکستان پسې او نور داسې قسم دا غلیظ الفاظ استعمالوي چې هغه اوریدل یا د هغې دغه کول دا مونږ سره نه ښایي. زه کوشش کوم چې تاسو ته هغه ویډیو واورم او بیا تاسو سره په هغې باندې خبرې وکړم. دا ویډیو وګورئ. ما دې خوا ستا د عمران خان هم قصده وکړې، ستا د ټولو باچایانو هم قصده وکړې، کوم عوام چې ولتلي عمران خان له هغې هم قصده وکړې. وی ستا خور د پاکستان وغیم بس خور پوست د پاکستان وغیم پرېږدئ مړه ستا یې کلمه وایي دا به ورکې ښه دا یو هم دا عمران خان دا دی نور غولو خوران کور ته در پسې راولم. تاسو چې کومه ویډیو کته مرګرو په دې ویډیو کې دا مرګري بې حده کانزلان کوي، بې حده غلیظه خوله خوځوي او د شکل شبات نه تاسو ته به معلومیږي چې انپړه او جاهلان دي، دومره تعلیم یافته نه دي، د قانون د رولز نه خبر نه دي، خو موبایل ورسره لاس کې دی او د هغه موبایل غلط استعمال د هغې د لاسه شروع دی. د داسې قسم له خبرو یا د داسې قسم له د دغه مخنیوی همداسې په سوشل میډیا باندې کیږي. که دا مرګري پوه وي چې یاره داسې قسم له په دې باندې ایکټ دی، داسې قسم له په دې باندې قانوني جرم دی او بیا د هغې د پاسه دوی داسې کار کوي نو دوی له سزا هم ورکول پکار دي او دوی له قانوني سزا ورکول پکار دي، ځکه چې د څه وخت نه دا څیز ډیر غلط طرف ته روان دی. کله چې یو کال مخکې امیر تاکالي نومي کس په نشې په حالت کې پولیس فورس پسې غلیظه ژبه استعماله کړه، غلیظ کنځلې وکړل او بیا په هغې باندې کله پولیس فورس مخې ته راغللو، هغې خپل کردار ادا کړلو نو د ډیرو خلکو دغه چې کومه رویه نو هغه د پولیس خلاف ډیره تبدیله شوه، هغې له خلکو نور رنګونه ورکړل او هغه خبره چې کومه وه نو هغې کې په تاڼو باندې حملې وشولې، په هغې کې روډونه بند کړی شول او ډیرو ستونزو سره هغه ټایم باندې خلک مخ شول. د هغې نه بعد مختلف قسم له ویډیوګانې راځي چې په هغې کې د پولیس فورس په باقاعده توګه باندې بېعزتي کیږي، د هغې د مورال ډاون کولو کوشش کیږي، ورسره د پاکستان ټول ملک ته کانزل کیږي، ورسره زمونږ پرایم منسټر ته کانزل کیږي. د دې حوالې سره د دې خبرو روکدام پکار دی، آګاهي پکار ده او په دې باندې یو ښه ګام چې ټول پکار دي. که زمونږ افغانان رونه دي نو هغې سره هم په دې باندې خبره کول پکار دي چې یاره ستاسو څه ګیله ده، ستاسو څه مسایل دي یا په کومه وجه باندې تاسو زموږ ملک ته، زموږ ځوانانو ته، زموږ خویندو میندو ته کانزل کوئ. د 15 کالو راهیسې
ټول افغانان وروڼه مونږه د سینې سره لګولي دي، زموږ وروڼه دي. او چې کوم ملګري ما خصوصا پیژني یا زما کوم ملګرو سره افغانیان ملګرو سره مړی ژوندی دی، نو هغوی ته به دا پته وي چې د هغې سره زمونږ کوم طریقې سره مړی ژوندی دی، کومه ناسته پاسته هم ده ورسره. او چې کوم افغانان وروڼه په دې پوهېږي چې پاکستان ځوانان د پاکستان خلک مونږ ته په کومه سترګه ګوري، نو انشاءالله هغوی به داسې قسم له خبره کول یا داسې قسم له الفاظ استعمالول یا داسې قسم له ګام اوچتول دا خو کیدی نشي چې هغوی یو داسې حرکت وکړي. خو زه به دا ووایم چې د جاهلیت نښه ده یا څه داسې غم او غصه ده چې د هغې په وجه باندې زمونږ د ملک زمونږ د قومي ادارو داسې قسم له بېعزتۍ نه کېږي. نو یو سړی چې په خپله پاک وي، یو سړی چې خپله خانداني وي، هغې به کله هم داسې حرکت نه کوي. خو رامعلومیږي داسې چې د روریانو د دې ملګرو څه داسې بېعزتي شوې ده چې هغه دې برداشت کولی نه شي. نور خو داسې زموږ پښتانه وروڼه هم شته چې پولیس نیولي دي، انټاروګیټ شوي دي او هغوی راوتي دي، خو هغوی به داسې قسم له الفاظ یا داسې قسم له خبرې کله هم ونه کوي. افغانانو دا کار کړی دی، دوی له پکار دي چې دوی مخکې خلکو ته ووایي، ځکه چې دوی په کور باندې چاپې پرېوتې. دا علاقه وه د پندو او په پندو ایسیچو رفیق خان صاحب او ایس آی امتیاز خان د دې په کورونو باندې چاپې ووهلې، دوی په کورونو کې ګرفتار کړل، دوی راوستل. باقاعده د دې نه تپوسونه وکړی شول، دوی سره څه داسې جواز نه و چې یاره مونږ کنځل په څه وجه کړي دي یا مونږ دا بدې خبرې په څه وجه کړي دي. دوی سره هېڅ قسم له جواز نه و. په جیل کې بند کړی شول، کور والی پریشانه شول، ورسره دوی پریشانه شول او داسې قسم له حرکت نه هېڅ هم نه جوړېږي. خو بیا هم د کسانو دا حرکت وکړلو، د دې حرکت څه وجه کېدی شي، څه دغه ده، په دې باندې هم حکومت له پکار دي. او بیا د دې خبرو سره سره د دې دپاره یو اکټ ښه برابر راوستل پکار دي چې څوک هم په داسې قسم له ویډیو په کاځلو په دغه باندې ګیرېږي چې هغې ته باقاعده سزا میلاویږي. زه تاسو ته هغه ویډیو هم ښایم چې په کومه ویډیو کې دی په جیل کې دي او سوالونه کوي، باقاعده د جړا شکل یې جوړ کړی دی او ډېر په ریکویسټ سره وایي چې یاره مونږ نه غلطي شوې ده. زه یو وارې بیا هم د KPK پولیس شکریه ادا کوم او زه افغانان جوړه کړې وه، موږ غول کړی وو، پاکستان ته خبرې کړې وې او معذرت غواړو تاسو ټولو قوم نه معافي درنه غواړو ورسېږو. موږ نورو ته هم وایم چې د چا څه مسله وي نو زمونږ اعلی حکام تاسو چې دلته یې میلمانې زمونږ اعلی حکام شته دی، هغې له ورشئ، هغې سره میلاو شئ، د خپلو ستونزې ورته مخې ته کېږدئ. انشاءالله ستاسو د هرې خبرې به سدباب کېږي، تاسو ته به د هغه هرې خبرې تحفظ میلاویږي. خو د قانون او د اخلاقو د دایرې لاندې د چا بېعزتي مه کوئ. که چاته داسې ستونزه وي، چاته څه داسې مسله وي، زه یو ادنا ستاسو ملګری، ستاسو ورور، ما سره رابطه وکړئ. زه به تاسو انشاءالله د هغه علاقې سچو سره د هغه علاقې مشرانو سره کښېنوم، ستاسو د مسایلو به روکتام وشي. خو داسې قسم لا چې هغه تاسو زمونږ د قوم، زمونږ د قوم مشران یا زمونږ قومي ادارې بېعزته کوئ، نو دا خبره نه ده. دا د پښتون سره نه ښایي، دا د پښتون روش نه دی، دا د پښتون جامه نه ده. ټولو ملګرو ته سوال کوم چې د دې خبرو نه اجتناب وکړئ
او ټولو مشرانو ته ریکویسټ کوم چې د روغتام دپاره یو ښه قدم اوچت کړي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. زما یوټیوب چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ. داسې قسم لا چې څه ستونزې وي، څه مسایل وي، انشاءالله د ویلاګ په شکل کې به زه تاسو ته راوړم. ډېره مننه، السلام علیکم.